أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. صدقت يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. الله رب العزت پر آیات مبارکہ کے فرمائی والذین وها کسان استجابوا چی دی حکم امانا لربهم در خپل دا الله رب العزت خبر امانا حکم امانا واقاموا الصلاة او قائم منز لرا قائموی منز لرا وامرهم او باهمی په خپل منځ کې یعنی معاملې د دوی شورا په شورا سره وي بینهم په منځ د دوی کې خپل منځي معاملې چې وي هغه په مشورې سره وي ومما رزقناهم ومما او بعضې د هغه نه رزقنا چې موږ ورکړي دي هم دوی ته ينفقون دوی ته خرچه کوي. الله رب العزت دی آیات مبارکه کې یو څو خبرې وکړي یو پکې دا ده چې د الله رب العزت حکم مني نو واقاموا الصلاة او قایموي لمونځ لره چې یو بنده وایي زه د الله رب العزت حکم منم نو پوره حکم دی مني لمونځ به قایموي چې لمونځ نه کوي صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین فرمایي وی من با یعنی حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما بین الرجل والشرک والکفر ترک الصلاة من دا مسلمان بنده او دا کافر کی چی دی اغا دا منز فرق چی یو بنده منز کئی نو دی چی دی مسلمان پاتی کی دی شیو کس من نکئی نو حدیث کے راضی گویا دی اسلام مناڑو. اللہ میں بچی وامرهم شورا بینهم او د دې معاملات چې دي دا په مشوره باندې نو اسلام کې مشورې له یو خاص اهمیت حاصل دی دې صورت دا د دې وجه چې دې صورت شورا ویل شوی او مشوره چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل د صحابونه چې دا په هر معامله کې اوشته ده الله رب العزت ورته فرمایي وشاورهم فی الامر وی ته مشوره طلب کړه د دوی نه په کارونو کې سره د دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر دی صاحب وحی دی د ټولو پیغمبرانو سردار دی د مخلوقاتو سردار دی او الله رب العزت ورته فرمایي چې ته د دوی نه مشوره واخله وشاورهم فی الامر او د دینه مشوره واخله نو چې کله مشوره واخلي فاذا عزمت فتوکل علی الله بیا چې کله ته دا کار اراده نو بیا په الله توکل وکړه خو مشوره واخله د مشورې یو خاص اهمیت د اسلامی نظام یعنی اسلامی بادشاہ چې مقرر کیږي خلیفہ چې مقرر کیږي نو هم په شورای نظام سره کیږي مشوره وشي جمهور چې سرای ورکی ډیر موږ وایي جمهوریت شته او موږ وایي جمهوریت د اهلو دی نه اهلو نه دی یو کس په یو فن باندې پوهیږي نه نو هغه به پای کې مشوره نه ورکوي یو کس انجینیر دی او ته ورته وایي چې د ټوخي دوایي ورکړي نه به هغه څه مشوره ورکړي سیاست ځان له امور لري ځان له احکامات لري ځان له کیسې لري نو چې کوم کس په سیاسي امور پوهیږي نو هغه د جمهوریت کې د رای اهل وایي چې بادشاه مقرر کړي اسلامي مشر مقرر کړي وایي هغې دپاره خپل شرایط دي نو موږ وایي جمهور په دې معنی باندې چې هغه رای د رای اهل وي د هر چا خپل خپل میدان وي د سیاست والا خپل میدان دی په هغې کې بیا چې دی نو په اسلامي ډانچه باندې برابرول چې څنګه پکار دی هغې خپل کسان دي بیا چې دی په دنیایي امورو پوهېږي که نه د هغې لپاره خپل کسان دي نو هر یو کس به چې دی خپل خپل کار کوي د یو بل کارونه به څوک نه کوي بیا به نظام ګډوډ نو فرق دغه دی د دې هغه ډیموکراسي او یو څو بل څو ولته په الله
شورا اصطلاحي معنی څه ده؟ علامه ابو حیان اندلسي رحمه الله فرمای وی الاستظهار برأيهم فيما لم ينزل فيه وحي فقد يكون عندهم من امور الدنيا ما ينتفع به واختيار عقولهم فينزلهم منازلهم واجتهادهم فيما فيه وجه الصلاح. دا مشوره چې په کومو څیزونو کې کیږي نو دا هغه دي چې خلک راغون شي خو دوی به مشوره په دې کې ورکوي، په دې کې به نه کوي چې هلکه راځئ راغونډېږو چې دا لمونځ کوو نن نفس که نه کوو، نن نفس زکات ورکوو که نه چې کوم حکمونه په نصوصو سره ثابت دي، کوم د الله او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي، کوم په اجماع امت سره ثابت دي، په هغې کې مشوره کار نه کوي چې وایي راځئ مشوره کوو حج ته ځو که نه ځو، نه دا کیسې کار نه. چې په کوم څیزونو نوې معاملات راوځي یا نوې تا ته یوه معامله د حکومت راغله، د جنګ راغله، د بل څه راغله، نو په هغې کې به ته مشوره طلب کړې، نو په هغې کې به د عقولو پته ولګي، د عقلونو به پته ولګي، دغه یو خبره ته کړې نو د هغې به کمزوري ښکاره شي چې په دې ځای کې دا کمزوري ده، او بل کس به د هغې ښه والی م وایي، بل کس وایي بل څه وایي، بل څه نو د هغې نه به یو رایه راوځي. دکه شان نور بیا الله رب العزت قرآن کې بل ځای کې دا کمال درته آیات کوي وشاورهم فی الامر. نو د دې لاندې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رئیس المفسرین دي، هغه وایي اما ان الله ورسوله لغنیان عنها، وی هر چې الله او د هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بحاجته دي د مشورې نه، خو الله رب العزت پیغمبر ته م وایي چې ته مشوره وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ګوره دې خبرې ته خیال کوه چې دا مشوره زما د امت دپاره رحمت ګرځولې شوې ده، پوهېږې په خبره زما د امت دپاره رحمت ګرځولې شوې، نو بس چې چا مشوره وکړله، چا چې مشوره وکړله نو دی به د صحیح لارې نه خطا نه شي، او چې چا مشوره ونه کړله نو دی به په غلطه لار روان شي، چا چې مشوره ونه کړله نو دی به په غلطه لار روان شي. راځم ته تبلیغ ولا راځم. امام ابو بکر جساس رحمه الله فرمای وی دا آیات چې وشاورهم فی الامر يدل على جلاله موقع خیر، وی دا ټول دا دامو چې کوم آیات وي اوس الله رب العزت دې کې وفرمایل چې تاسو څه کوئ؟ مونځ کوئ، تاسو مونځ کوئ، او بیا ورپسې الله فرمایي چې مشوره وکړئ، چې دا مشوره یې ذکر کړه د مونځ سره، نو د دې د اوچتوالي او د اهمیت پته لګي چې دا یو اهم عبادت هغه څه شي دی؟ مونځ دی، او د هغې سره ډایرکټ الله رب العزت مشوره ذکر کړه چې تاسو مشوره وکړئ. دکه شان بیا د دې بلا دا تقریبا پته نه لګي څومره صفحات دي. احادیثو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی په خپل انفرادي رایې سره نن سبا چې دا څومره چې دا نظام په ترقي کې یو څه بل څه نو لویه تباهي یې دا دی چې اجتماعیت نه خلک لرې ځي او انفرادیت طرف ته روان دي، هر کس که وایي 10 روپۍ ګټم خو به ځان نه ګټم، زما خپله زندګي ده، بل انفرادیت ته موږ روان یو، دا تباهي ده، الله هم دې وساتي. غم حادثو دا په 11 پورې خو تا لږ که په اوس په دعا کې ویني چې د سړي زوی به چېرته پروت اوچت کړي، هغه چېرته مکه شان پروت وي په کټ کې، لا خراړې وباسي، او پلار یې د هغه نه مخکې درته نه زوی دې د ځان نه مخکې راولېږه چې دا چل زده کړي. الله دې معافي وکړي. اوس خو چې دا هلکان ته تپوس نه کوي ته خو قبر له نه یې تللی ولې؟ وایي دغه نه زه چا راپاڅولې نو مور او پلار مې په دې هم خفه کېږي، نیازبین دی چې د بهي ته قبر له برابره قبر به کوي د نیک بچي، ولې دې روزانه قبرونه کوي که بیا به تاله هم قبر نه کوي، پوزې ته به رومیال نیسلي هغه ته به وروسته ولاړې جنت. الله دې معافي وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بل حدیث کې فرمایي وی ما خاب من استخار و ما ندم من استشار، وی هغه کس به نامراد نشي چې کوم کس استخاره وکړي، په یو کار کې استخاره وکړي نو هغه نامراده چرته نشي په هغه کار کې، او چې کوم کس مشوره وکړله نو دی به چرته په دې خپل کار باندې خفه نشي، دې کار کې ورته خفګان نه راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې کله ستاسو امیران یعنی حاکمان دا غوره خلک وي، او ستاسو غنیان چې دي دا سخیان وي، او ستاسو چې دي کارونه په مشوره باندې وي، نو فظهر الارض خیر لکم من
بطنها بیا د ځمکې دا بره سایډ دا ظاهر چې دی دا د لاندې نښه دی بیا که تاسو په قبرونو کې نه د هغې نه دا خلک چې تاسو ژوندي اوس دا کیسه ګډوله رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې یو حدیث ته خیال کوي تاسو یو خو بل خبرې کیسه تاسو یې ناشنا کیسه شروع ده دا تصویر په رسول الله صلی الله علیه وسلم په عملی تور دا خدای چې د مشورې څه اهمیت دی مور بیبي عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې هغه فرمایي ما رأيت احدا اكثر مشوره لاصحابه من رسول الله صلی الله علیه وسلم وای ما هیڅ یو داسې بنده داسې نه دی لیدلی داسې پیغمبر داسې شخصیت صلی الله علیه وسلم چې هغه د خپلو ملګرو سره ډېره زیاته مشوره کوي په هر کار کې زیات د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په هر کار کې د خپلو ملګرو سره مشوره کوله سره د دې چې د الله پیغمبر دغه شان د خلفای راشدینو ټول چې دغه ژوند چې دا په دې باندې بنا دی او بلکې د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ باندې چې د خلافت هغه د ملاویدنو په دغه شورا باندې ملاوي امام مالک رحمت الله علیه فرمایي وی کم قوم چې هغه چې مشورې نه بغیر وی دا یو قوم لا چې دی الله رب العزت د مشورې نه بغیر د نیکۍ توفیق نه ورکوي چې دې مشوره نه کوي الله ولې د نیکۍ توفیق نه ورکوي هغه قوم مشوره پکار ده او د عمر رضی الله تعالی عنہ بارک قول عمر رضی الله تعالی عنہ په دومره مشوره کوله حتی چې اخره کې به زنانو سره مشوره کوله زنانو سره مو زنانه اسی به سره زنانه وای به د جوهان ته زاده دای حق چې د جوهان ته لشي خو دې ته نه ګورو چې د هغې له اسلام کوم حق ورکړی دی حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها نه چې مشوره اخلي یو زنانه چې دی نو خاوند د جهاد ته تللو څه ته تللو جهاد ته تللو هغې بیا څه اشعار عمر رضی الله عنه د دیوال د شا نه د هغې هغه اشعار ولېده د خاوند په جدایۍ باندې نو حفصې رضی الله تعالی عنها ته وایي چې څومره وخت چې دی دا ښځه چې دلته د خاوند نه جدا پاتې کېدي شي څومره وخت پکار دی وایي تا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وخت تېر کړی څومره وخت نو هغې ورله 3 ګوتې اوچتې کړې بیا ورته یې 4 میاشتې بیا بل روایت کې راځي که شپږم شي وایي د دې نه سیوا دی چې د خاوند د ښځې دا وخت نه تېر بیا ورته نور سوچ تاسو کوئ څوک 15 ډالره تېروي څوک 10 تېروي د شورا فائدې نو چې شورا وي څوک مشوره کوي په مشوره یو کار کوي نو د عقل چې دا به تیزیږي دغه شان دی به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په یو کار کې پیمانه کیږي نه دغه شان ابن عربی رحمه الله فرمایي چې الشورا الفت للجماعه هغه فرمایي چې شورا چې دا څه شي دی دا برابرې خلکو کې چې یعنی عقلمن خلک راغون شي او دې مشوره وکړي نو دې سره عقل هم تیزیږي او دا مضبوطیږي ځکه یو کس هلکه وي د لاندې کس نه مشوره واخله اسلام وي وشاورهم فی الامر ولې چې تا ته یو کس ته وایي چې هلکه په سبا به راغونډېږو مشوره به کوو ما به ښه سوچ کوي چې پلانکې معامله را روانه ده نو چې هغه په دغه کار کې سوچ کوي را روان مستقبل کې به دغه کس ته دې اهل وي چې هغه به نن یو مشوره ورکړي په دې به سوچ کړي سبا به دغې به دا صلاحیت پیدا کېږي چې دې کومه خبره راوباسي نو هغه به بیا درنه خبره وي وزنداره به وي د سود بچار والا خبره به وي نو هغه به د مستقبل لیډر ستا ګرځي د مستقبل مشر به ستا ګرځي او حضرت سفیان ثوری رحمه الله فرمایي وبلغني انها نصف العقل وی ما دا خبره را رسیدلې ده هغه وی الدر المنصور کې چې دا مشوره چې دا نیم عقل دی دا څه دی نیم عقل دی ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم کله په مکه معظمه باندې کفار او دا ټوله مشترکه راتله نو کافران مسلمانان ټول راغونډ کړل ګوره مهاجر مو انصار مو عرب پکې زیات تر غیر اول ولې مشوره راګي څوک مې ګډیر دې موږ وکړو دا یو بارو زو بل بدن جنگي وغیرہ بلا راي پکې راغلي سلمان فارسی سے ورته سے موږ عجم یو عجم د فارس د ایران موږ عجم یو په عجم کې چې کله لخر زیات وي خلک زیات وي موږ ورته خندقونه کړو په هغه باندې بیا دشمن نشي راغلی عمله نشي کولی دی باندې شي راځي بس غش والا ورته دروغي دوی نو ګور رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل مشوره نه د عربو په مشوره د انصار او مهاجرونو د یو عجمی په مشوره باندې کارو په خندقونه وکړي هغه عمل دکه شان دې سره نفسانی خواهشات چې دا ختميږي
او دغه شان چې د ملامتۍ نه سړی محفوظ کېږي چې په مشوره یو کار وشي نو خلک به تا ته نه وایي چې تا دا کار کړی دی ځکه ټولو مشوره ورکړې او دغه شان اهلیت والا کسان را ظاهرېږي خلکو ته پته لګي چې وایي دې کې دا اهل دی د مشورې دا دی مضبوطه رایې ورکوي دی ورکوي وغیره عمر بن عبدالعزیز رحمه الله فرمایي المشورة والمناظرة بابا رحمت و مفتاح برکت وی مشوره او مناظره چې د حق لپاره مناظره وي دا دواړه چې دي د رحمت دروازې دي او دا چې دي چابیانې د برکت دي دغه شان د اتفاق او محبت روایت دی اتفاق او محبت لپاره بیا حاکمانو ته ډیر زیات ضرورت دی اخیری دا د خپل اکابرینو ته براشو امام انقلاب مولانا عبید الله سیندی رحمه الله فرمایي په اردو باندې پوهیږي پر دغه شان ورته ورشي هغه وایي مشاورت کا مسئلہ اسلام میں بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن اسلامی حکومتوں کو مشورے سے خالی کر کے مطلق العنان جاہل حکمرانوں امیروں کا کھیل بنا دیا گیا اور مسلمانوں کی امانت سرکاری خزانے سے اپنی شہوت پرستیوں اور روفیہ صرف کرتے ہیں وہ بڑی سے بڑی مصلحت کے مقابلے میں خیانتیں کرتے ہیں اور ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں اس قسم کی غلطیوں کا خمیازہ مسلمانوں کو صرف اس غلط تفسیر کی وجہ سے भुगतना पड़ा ورنہ हर एक मुसलमान को कम गलत तफसीर चुई چې داخله مشورې له اهمیت نه ورکړي بس یو استحبابي عمل دی کې وی کا کدي کې مکوا وی د دې وجه امام انقلاب دا رائے ده چې داخله د دې وجه پدې ورنہ हर एक मुसलमान एक हाकिम के ऊपर नंगी तलवार है वो हाकिम क्यों कानून इलाही की इत्वाअत नहीं करता अगर वो इत्वाअत नहीं करता तो किसी बिना पर हम इस इत्वाअत का तलबगार होता है हमसे इत्वाअत का तलबगार होता है ये ताकत मुसलमानों में फिर से पैदा हो सकती है और इससे उनकी जमात जिंदगी आसानी के साथ कुरान के मुताबिक बन सकती है हकीकत ये है कि शूरा को मुस्तहब बनाकर उसे सियासत इस्लामी से निकाल डालने वाले लोगों ने इस्लाम को सख्त नुकसान पहुंचाया है نو وای دا مشوره یو په هر څه کې ضروري څه دي چې مشوره دا مونږ لازمي کیو امام انقلاب عبید الله سیندی رحمه الله دا امام الهند مولانا ابوالکلام آزاد سے فرمائی الغرض شورا کو اسلام کے نظام حکومت میں ایک اساسی یعنی بنیادی ایک اساسی ستون کی حیثیت حاصل ہے جس کی بنیاد پر کسی مطلق العنانیت یا امریت کی گنجائش باقی نہیں رہتی اسلام میں نہ صرف شورا اور مشاورت کی اہمیت مسلم ہے بلکہ اس کو انتظامیہ پر بالادستی بھی حاصل ہے جو استبدادی طرز حکومت کے مکمل انسداد کے لیے کافی ہے اسلام کے نظام حکومت میں سربراہ حکومت شورا کے فیصلے سے ہی اپنے منصب پر فائز ہوتا ہے اور اسی کے فیصلے کے نتیجے میں وہ معذور بھی ہو سکتا ہے نو خبره داسې ده چې د مشورې ډېر زیات اهمیت دی بیا بعضې څیزونه داسې وي چې هغه مشوره چې د مثال په طور د کور کې د هغې ضرورت لکه یو مثال په طور دا که رشتې د څوک راغلي نو وایي د دې خو بار ضرورت نشته اول د کور خلک راغونډ کړه هغه جینۍ نه تپوس وکړه وایي پلانکې د رشته کې غواړي ستا پیسه رایه ده د هغې نه مشوره واله د هغې حق دی د هغې زندګي ته تړي زه درته په ایمان یم دا ځینې کیسې خو مونږ له راځي دا ځینې خبرې مونږ د کولو نه شو کولی دلته په خدای راته کیسه بله یو کشر راغی باندې کشر هغه وایي زه ویلاسن کې اوس خو پته نه لګي لږ مخکې یو څوک لاس ویلاسن کې چې واپس کور ته راغی راته چې مبارک کړه ما دوی سره مبارک کړه راته چې کویدن الله وکړه جینۍ هم او وایي هغه جینۍ زما د ماشوموالي نه ده خوښه وایي زه ورته یم چې نیک وم وایي راته چې د خپلولي روانېږي وایي اوس مې دا دغه کړی ده چې بس دا اخري مطلب سیمسټر دی وغیره که دې پورې زما خبره ونه منلې شوې د دې نه پس هغې لږ چونکې د کوره ډېر مضبوط دي وغیره نو بس بار ته ځم پلار ته چې ځان یې په نکاح کې کار سے کہتے وکړه نو د اوس نه چې دا مطلب په کور کې بګاړ پیدا شي ولې داسې دا د ټول عمر د دې زندګي ده نو مشوره کور والا راغونډ که وایي دا مشوره ده دا رشته د هلک چې په اسلامي طرز برابر دی که نه دی دې چرس مرس خو نه کوي نشې خو نه کوي پیسو ته صرف مه ګوره دې وایي زندګۍ ته وګوره تباهي خو نه کوي وغیرہ نور څنګه دی په رواتت کې خو نه دی اخته په نورو ګناهونو کې خو نه دی اخته مجلسونه خو خراب دي بس صحیح ده د جینۍ نه تاسو کله نو بس کیسه سم شو دغه شانور کار شروع کې نو چې کله کار باندې ښه مشوره وکړي بس د هغې استخاره وکړه چې استخاره وکړي نو بیا که ستا ذاتي کار وي
که ذاتي کار دی وي مشوره وشوه او استخاره دې وکړه هغه یعنې تا هغه کار بیا وکړه که تا ته اجازت شته که اجتماعي کار وي مشوره په څه باندې وشوه بیا به هغه کار کوي اجتماعي کار کوي مشوره په کم کار وشوه بیا به د هغې خلاف نه کوي بیا به د هغې خلاف نه کوي امیر صاحب ناست دی که نه خلک تبلیغ والا یادوي وایي چېرته تبلیغ والا تللی وي یو ځای ته نو هغې امیر صاحب والي په شریکه باندې وایي چې امیر صاحب یې په شریکه باندې والي نو مشران چې ورپسې مرکز ورغلي دي ورته وایي چې هلکه امیر صاحب هم والي ظالمانو څه شی امیر صاحب وایي بړستن کې پروت دی وایي ظالمانو امیر صاحب هم والي چې په مشوره هم والي دی نو دا په مشوره باندې دا کشان نو هر کار چې هغه په مشوره باندې پکاري په هغې کې برکت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر کار په مشورې سره وکړي نو چې د مشورې دومره اهمیت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نو چې موږ د بل څه د غیرو پسې لاړ نه شو د بل چا کیسې راغونډې نه کړو انفرادي ژوند تېر نه کړو په خپل سر باندې د کور ټول کارونه ونه کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو نه مشوره اخیستې ده د صحابو نه مشوره اخیستې ده ما درته رایې وي بلا شي مې پکې پرېښودې تاسو ورپې بلا تنګه مو شوې ځکه موږ ته تندو نه پته لګي نو خبره داسې ده چې بهي مشوره دا مې ته صرف را ظاهرول نور په بلا اقوال دي دا چې ګورې نو د زړه پرې کسې چې د 400 کتابونه جوړ د اسلام کا نظام سیاست او حکومت تاسو خو اسلام نه وباسي سیاست نو وایي نشته او دا ولا سم نو خبره داسې ده چې مشوره د دې خصوصي اهمیت دی نور آداب یې درته بیا امیر صاحب نه تپوس کوي دي چې بلا آداب بیا دي نو د کور یې بیا را شروع کړې د کور په کار کې د بر په کار کې به مشوره په هر یو کار کې مشوره خو یو رای ورسره دا یاد وساته چې په کوم فیلډ کې څوک مهارت لري د میډیکل کار دی د ډاکټرانو نه مشوره واله هغې پسې مولا پسې مه ګرځه چې راځه ته راته مشوره د هغه نه پکې د حلال او د حرامو تپوس کولی شي د انجینرینګ کار دی نو هغه چېرته د هغه پسې مه ګرځه هغه د انجینرانو نه تپوس وکړه د هر چا چې څوک د کومې شعبې وي د هغې نه په هغې کې مشوره وکړه الله ربالعزت دې راته والذین وهکسان استجابوا لربهم چې حکم یې منلی د خپل رب واقاموا الصلاة او قائموي لمونځونه لره ما درته وایي چې کوم څیزونه په قرآن او په احادیث باندې ثابت شي نو په هغې کې بیا مشورې د کار نه کوي هغه پکې وامرهم شورا او معاملات د دوی په شورا باندې بینهم په خپل منځ کې ومما وبعد د هغه نه رزقناهم چې موږ ورکړي دوی ته ينفقون دي ته خرچه کوي دي ته لګوي چې موږ ولله کوم رزق ورکړی دی الله رب العزت دې موږ له توفیق راکړي